لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفرد دا مفردن مفردین مفردن مثلث ته مثلث هغه ته وایي چې درې واړه خبرې پکې جایز وي. مثلث درې واړه خبرې پکې جایز دي. مفردن مفردین مفردن. الکلمۃ مبتدا ده، الکلمۃ مبتدا او لفظ موصوف او وضع صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی مجهول ضمیر پکې مستتر ده تعبیر داغه نه کول شي په هو سره چې راجع د لفظ تاغه نائب فاعل شو. دا څه لک ترکیب درته کوم چې ترکیب مو پیژنې، ترکیب در تاسو کوم چې او پیژنې چې ترکیب دا څه کی تاسو بکړه می سر می تعامل کی. الکلمۃ مبتدا لفظ موصوف وضع صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی مجهول و ضمیر پکې مستتر ده تعبیر داغه نه کول شي هو سره چې راجع د لفظ تاغه نائب فاعل شو. نائب فاعل او مفعول مال مسمى فاعل دواړه یو شی ده. څوک ورته نائب فاعل وای، څوک ورته مفعول مال مسمى فاعل وای. لمعنى لام جار او معنا موصوف او مفردین صفت. لمعنى مفردن دا لام جار ده او معنا دا بیا موصوف ته او مفردین صفت ته موصوف سره د صفت نه مجرور د جار شو، جار سره د مجرور نه متعلق شو د وضع سره فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق نه جمله فعلیه صفت ته موصوف شو. دغه لفظ نکره وا او جمله په قوت نکری کې د نکره صفت ته پاره د نکری واقع کیږي. بیا موصوف سره صفت نه خبر د پاره مبتدا شو او مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. دلقارتان ما ترکیب تک پوس پہ اقوم انشاء اللہ. الکلمۃ مبتدا لفظ موصوف وضع صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی مجهول ضمیر پکې مستتر ده تعبیر داغه نه کول شي او هو سره چې راجع د لفظ تا هغه نائب فاعل شو. لام جار بیا معنن موصوف او مفردن داغه د پاره صفت موصوف سره صفت نه مجرور د جار شو، جار سره د مجرور نه د وضع سره فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق نه جمله فعلیه خبریه صفت د لفظ شو. کتاب باندې سو کې اعتراض وکړي چې جمله خو په قوت نکری کی وی دوی دې کنه لکه چې لفظونم نکره ده نو نکره صفت ته پاره د نکری راځي. نکره صفت بیا موصوف سره د صفت نه خبر د مبتدا شو، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شولا. یا بل ترکیب هغه دا چې الکلمۃ مبتدا او لفظ موصوف او وضع کې مګه گردانو کوي او وایي کنه او لمعنى جار مجرور، جار سره مجرور نه متعلق شو د وضع سره فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق نه صفت اول شو د پاره د لفظ او مفردن صفت ثانی شو. دا صفت ثانی کا دا بل ترکیب ده. دا وضع لمعنى دا دان ته یو صفت شو او مفردن دا صفت ثانی شو د پاره د لفظونه نو موصوف سره د صفتینو نه خبر د پاره د مبتدا شو. دو ترکیب. دریم ترکیب دا ده وضع صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی مجهول ضمیر پکې مستتر ده تعبیر داغه نه کول شي په هو سره چې راجع ده دغه لفظ تا غذ الحال اغذ الحال اغه څه ده ذو الحال او لمعنن جار مجرور متعلق کده وضع سره او مفردن حال ده دغه ضمیر نه نو ذو الحال سره د حال نه نائب فاعل شو د پاره د وضع نائب فاعل شو. نو فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق نه دا جمله فعلیه صفت د پاره د لفظ شو. درې ترکیب شو پکې، درې ترکیب شو پکې. نو الکلمۃ لفظ کلمه او لفظ دی چې دا به وذکر شوی د پاره د معنا چې هغه معنا مفرد دی یا هغه لفظ به مفرد یا په حال کون دغه لفظ کې چې مفرد وي، په حال کون دغه لفظ کې چې مفرد وي. په دې باندې اعتراض دی چې اشتغال بما لا یعنی راغی، اشتغال بما لا یعنی راغی. مصنف په کوم کندو سر شو خدای دا مصنف لیوانه شوی خو نه ده ځکه چې موضوع د علم نحو کلمه او کلام ده او موضوع کل علم
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية دا یاد لرئ موضوع كل علم ما يبحث فيه فکار دا چې مصنف د کلمې د کلام احوالونه شروع کی او لګیا د کلمې په تعریف کې شروع کا همیشه د پارا د یو علم د موضوع د احوالونه بحث کیږي او یار د عین کلمې نه بحث شروع کو دا لا په کوم کندو سر دی دا غي جواب داده چې خبره دي ټیک ده چې په هر علم کې د موضوع د احوالونه بحث کیږي لیکن د احوال معرفت موقوف ته په نفس شی پوری چې یو سړی هغه شی نه پیژني نو احوال به څه پیژني چې یو سړی یو شی نه پیژني احوال به څنګه پیژني عبدالقهار وی چې د تیرا استاد ډیر ښه سړی دی ډیر ښه سړی دی زبردست پټکې وي او چشمې مچولي او کونټي لاسو کې هلکه تیرا استاد څوک تیرا پیژنه مې نه وای دا لا وګوره عبدالقهار ته تیرا مولا معلوم نه دی بیا وایي ښه سړی دی سره ګیری ده او چشمې مچولي کوټي ور سره زبردست نیغه شملې هم نیولي ته چې تیرا استاد ذات ته پیژنو نو احوال دې د کم نه نه خلک به خاندي ور سره مړه ساکو بکوې سر نه ته تیرا استاد پیژنه نو کار دانې نه ماچه کې پیړې گئی کور کې یو سړی دانی نشته مور دې څه شو هغه پلان کوي کرتلی دا میچنه وړي چې دانی نشته نو میچنه څنګه وړي دیو سړی یو شی پیژني نو احوال به څنګه پیژني نو زمانم چې په هر علم کې د موضوع د احوالو نه بحث کیږي چې موضوع خو پیژنې کنه چې تا موضوع پیژندلې نو احوال به څه پیژني نو معرفت ته احوالو د شی دا موقوفي په معرفت ته شی پوری معرفت احوالو د شی دا موقوفي په معرفت ته شی پوری نو دی وجنه د کلمې تعریف شروع کو نو دا اشتغال به ما لا یعنی نه ده بلکې دا اشتغال به ما یعنی ده یعنی مقصود کې چې کوم نو شروع کا دا لا یعنی معنا بیکار شي چې ستا مقصود نی نو مصنف اشتغال به ما لا یعنی نه کړ بلکې دا اشتغال به ما یعنی ده ځکه معرفت احوالو د شی موقوفي په معرفت ته شی پوری چې ته شی نه پیژنې نو احوال به څنګه پیژنې نو په دې صورت کې ځکه نحات د کلمې تعریف کوي د کلمې تعریف دی وجه نه کوي چې په دې علم کې د کلمې ده او د کلامو د احوالو نه به بحث کیږي نو معرفت ته احوالو د شی دا موقوفي په معرفت ته شی پوری ته چې شی نه پیژنې نو احوال به څنګه چې کوم نه پیژنې نو دی وجه نه د کلمې تعریف شروع کو لیکن معترض اعتراض کوي چې د کلام نه ولی شروع نه کا دل ونحو موضوع خو کلمه او کلام دواړه دي نو دا ترجیح بلا مرجح ولی وکا او حالانکه کلام مفیدم ده مخاطب ته فائدم ورکړي او کلمې نه خو څه فائدم نشته نو په مرکب مفید باندې به شروع کړی و نو دا غي جواب داده چې کلمه جز ده د کلام نه او جز مقدمی په کل باندې وضعن کل چې کوم ده جز مقدمی په کل باندې طبعا نو وضعن مقدم کو چې په مابین د وضع او د تبع کې موافقت راشي کلمه جز ده د کلام نه زید قائم دا کلام ده او یوازې زیدون دا کلمه ده او یوازې قائم ضربه زیدون دا کلام نه یوازې ضربه دا غي جز ده او دارنګ زیدون نو جز مقدمی په کل باندې طبعا جز مقدمی په کل باندې طبعا نو مقدمه کا وضعنم چې په مابین د تقدم وضعي او طبي دواړو کې موافقت راشي تقدم اصل کې په پنځه قسمه ده اب خپل ځای کې تاسو پیژنئ دومره دین کې یاد لرئ چې د تقدم پنځه اقسام دي یو پکې تقدم طبعي ده تقدم طبعي ته وایي چې مقدم محتاج الیه وي مقدم په دې طریقې سره چې علت تام نه وي د پاره د مؤخر دې ته تقدم طبعي ویل کېدی شي تقدم طبعي ته وایي چې دا محتاج الیوی او لیکن علت تام نوی دا پارا دا مؤخر دیتا ویلے کہ دیشی تقدم طبعی تاسو چی چائے پخوئی نو چائے دا کل و مرکب دے نو اول طالبان ابکی دی پا اور دا پاسا نو دا یو جز دے و دا مقدم دے او بیا دا غین پس پاکی بعد گوڑا واچے بعد پاکی چینی واچے بیا پکې پاڼه واچي بیا پکې پای واچي نو چای ته جوړ شي نو غاځدا ټول مخکې نه موجود دي
او بیا رستو تی مرکب جوړ شي مرکب د پاکستانیانو چای خوګرانی وي خبره د کابلیانو کو او بګرمه کا ګرمي وي او کا ګرم نه درې سلور پانی پکې واچو چې رنگ زیړ شي بس کې نه ورته بیا مدینه منوره کې دغه کابلیان و چای رس کې مې تاسو غوسه شوم ورته چای بچو چای تاسو مې څه چای دي ارمال چای دمغه غو نه چای په خې کې بیا موږ ته په دوی مرد وایي چې چای نس کې او بکې رې سمرا چک دای ثابت چانه کو درې پانی پکې واچوي چای نس کې نه پکې چینی نه پکې ګوړې بنیا خدا موږ وځي بازار ته ځو چې پای پیدا کو دغه پیدا کو چای نه مې نوشي چای نه مې نوشي افغانیان پکې لا بل وایي شته پکې افغانیان کنيشته ستاسو پکې الکه خپکه گئی ما کله کله پکې خبرې کیږي افغانیان وایي چای نه مې خوري نوشي نه وایي نوشیدن معنی سکل او د خوري معنی خوړل دغه باندې کوئی د ملګری دا تاسو دا ولي وایي چای نه مې خوري دا به درته وایي چای نه مې خوري نو واقعي چای مې خورم ثابت چانک دانته یې ثابت چانک دومره غټ او بخاریان چې روټۍ بخل غټ چانکونو ور سره پراتی روټۍ کوم لګیا ده چیس کوم خو بونس کو دارا ته خېټه پړچ او حالانکه خېټه مونږ غټ دي والا کل حال جز مقدمی په کل باندې تبعن نو دی وجنه په تعریف کې مقدم کو چې ما بین د تبع او د ود کې موافقت راشي الکلمۃ لفظ الکلمۃ کې د الف لام کم الف لام ده الف لام پورا د خدای غضب ده لکه چې بعد الف لام هغه زائد راځي او بعض د اصل کلمې ناراضي او بیا حرفي وي او دارنګ اسمي وي دله کې دا الکلمتو کې الف لام کم الف لام نه دي کې درته وګدي خبرې نه کو او کو اخراغه بیا بل وخت کې به هم کو نن دم تاسو یاد ولرئ چې الکلمتو کې الف لام جنسي دي الف لام جنسي هغه ته وایي چې اشاره پکې شوی ماهیت ته اولا او بالذات نو د کلمې نه مراد جنس کلمې نحویه جنس کلمې نحویه یا الف لام استغراقی دی لیکن الف لام استغراقیو کې اشاره کیږي افراد ته او حالانکه تعریف د ماهیتی د افرادونی د افراد تعریف بل چانه کو کی کول شي د افراد تعریف د انسان تعریف کټول پکې رااله انسان ته حیوان ناطق ته او د افراد تعریف کې د مولانا بابل تعریف کې د بابل کې د بابل کې زاره بد نشي نو د افراد او تعریف دا د انساني او طاقت بشري نه خارج ده نه همیشه د پاره تعریف کیږي د ماهیت او ماهیت په ټول افرادو کې موجودي الف لام استغراقی ده کنه ده او الف لام عهدی ذهنی نه ده ځکه الف لام عهدی ذهنی دي ته وایي چې هغه مدخول د الف لام یوازې متکلم ته معلومي بل چاته نه معلوم د پدې صورت کې نکارت ته مبتدا را دي او مبتدا په کار د چې معرفه وي ټول ته معلومي نو الف لام بیا عهد خارجي کا الف لام عهد خارجي هغه ته وایي چې مخاطب او متکلم دواړو ته معلومي مخاطب او متکلم لکه الله تعالی وایي فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول الله تعالی ته بندگانو ټول ته معلوم دي چې فرعون د کم پیغمبر مخالفت کړو د موسی علیه السلام فعصى فرعون الرسول نو الرسول نه مراد حضرت موسی علیہ السلام دی متکلم چې باری تعالی دی او مخاطب حضرت محمد مصطفی او دا امت ته دا غي ته پته ده چې فرعون ته کم پیغمبر الله تعالی لګلو موسی علیہ السلام نو الکلمتو کې الف لام عهد خارجي کا الف لام عهد خارجي کا بیگا دے زما ملمو بطور مثال سره غصه شي راته چې ډېر بل مکه موږ ته ګناه کړی دا طالب یکدم بیا واه اسه مثال پیش کوم او دغه وخت چې د ما سرونو یو ملمه راغې یو ملمه او بیا هغه ملمه لاړ وې زبر اعظم نو ما دته وې چې جاء الضيف هلکه هغه ملمه چې طالب دی هغه بیا راغې نو دو ما ته هغه ملمه معلوم ده تاسو ته خو نه ده معلوم نو الف لام عهد خارجي هغه ته وې چې هغه کې اشاره شوی وی یو ماحود ته چې بین المتکلم والمخاطب هغه څه کوم نه معلومي دي ته وې نو دین مراد کلمه نحویه ده مطلق کلمه نه ده که کلمه کله نه کله کلمه د توحید هم ده لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې اطلاق لکنه کله نه کله په جمله باندې کیږي د کلمې نحوی اطلاق خو یوازې په مفرد باندې کیږي لکه
دا کلمې د قرآن اطلاق خو په کلمې طیبه مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. دا لا الہ الا اللہ کلمې ته اللہ تعالی کلمې طیبه وي. کلمۃ الشاعر پورا قصیدې ته وي. کلمۃ الشاعر پورا قصیدې ته ویل کېدای شي. کله نه کله اعلان لګي سیاتی فضیلة الشیخ العلامہ فلان وسيلقي كلمة في قاعة الحديث ثبات بيوم المرأة دار العلوم حقانيته وسيلقي كلمته او خپل تقریر به کوي په دار الحديث کې. کلمه معنا مراد پورا تقریر دی. وسيلقي کنو کلمه پورا تقریر تم وای. نو دلته کې مراد د کلمې نه کلمه طیبه نه ده او نه کلمې نه مراد کلمه د شاعر ده نه کلمې نه مراد خطبه د خطیب ده بلکې کلمې نه مراد کلمه نحویه ده د کلیو ده او د نرخ موزه. نو کله زموږ نحوه ده نو د نحوی کلمه مونږ یادو بله هغه نه یادو. نو په دې صورت کې الف لام عهد خارجي ده یا الف لام جنسی کنو ټیک ده ځکه چې الف لام جنسی کې اشاره وي ماهیت او تعریف کې همیشه د پاره تعریف د ماهیت کې راشي د افراد او تعریف ممکن نه ده. او یا دا الف لام عهد خارجي ده چې هغه معهود بین النحات او بین الطلبه ده چې هغه مراد کلمه نحویه ده. الکلمتو جنس کلمه نحویه دا معنا به کې یا هغه کلمه معهوده په السنو د نحات باندې دو معنی شوي. الکلمتو جنس کلمه نحویه ستم اشاره وکړه چې الف لام جنسی ده لکه الف لام جنسی کې اشاره کیږي ماهیت ته. لکه سره وي الرجل خير من المرأة الرجل خير من المرأة ماهیت ته سړي خدای د خزنه رجل چاته وي ما دا رجل سمانا کړي و بل اصول شاشي کې مې معنا کړي و من تجاوز كل مذكر من بني آدم الذي تجاوز من حد الصغر الى حد الكبر دې ته کومنو رجل وي. نو ماهیت ته رجل خدای د ماهیت ته خدای دلته کې الرجل کې ماهیت ته اشاره ده. دا ځکه وایم دلته الف لام استغراقی کې د بیا دا معنا کې هر فرد د افراد د رجل نه خدای د افراد د خزونه. او حالانکه الله تعالی وی وليس الذکر کالانثى وليس الذکر کالانثى خدای وی بیبي مریم مور حامله وا اخیټه کې بچو نه دعا کوي انی نظرت لك ما فی بطنی خدای ما نظر منله دما پګیډه کې چې کوم معصوم بچی دی دا مې نظر منله دا به د بیت المقدس او د مسجد اقصی خدمت کوي. فلما وضعتها بچی پیدا شو هغه جینۍ وه نو حنه بنت فاقوزه بیا جاړي چې انی وضعتها انثى خدای ما خوړه کې دا خیال و ما بچی بالکی نو الک بیا د جماعت خدمت کول شي او دا خو جینۍ پیدا شو خدای زما خو ډېر لوی ارمانونو خدای زما خو وی چې زما بزوی پیدا شي او زما بچی به علم کوي او بیا به د مسجد اقصی خدمت کوي او دا خو جینۍ پیدا شوه او جینۍ خو چې بیا لوی شي نو ستر به کوي نو په بورخه کې د جماعت خدمت چرته کېدی شي چې د یو ښځې بورخه وي او جومات هم جارو کوي څنګه جارو کوي ډېره ګرانه ده او په حالت ته حیض کې به هغه جومات ته څنګه راځي جینۍ خو چې د 15 کالو وي نو هغې ته خو حیض هم راځي او د حایضې دخول فی المسجد خو ناجایز دی زما خو ډېر غټ غټ ارمانونه انی جاړي باقاعده بیبي حنه بنت فاقوده نو الله تسلی ورکوي چې ما ته ښه پته ده چې ستا بچی مؤنث دی لیکن ولیس الذکر کالانثی بیبي تا چې کوم مذکر بچی غوښتو هغه دې بیبي پسې نه راسي د بیبي مریم نه په زرګونو ځوانان قربان شه د بیبي مریم نه د زرګونو ځوانان چې کوم نه قربان شه تا ته خو ما ډېره لویه لور درکوه د دغې لور نه به بیا د پیغمبر چې کوم نه وجود په خارج کې راځي دا خو ډېره لویه بیبي ده او په خارق عادت طریقې سره به دې ته بیا زه زوی ورکومه نو خفه کېږه ما لیس الذکر المطلوب نه دی هغه بچی چې مذکر او تا زمانه غوښتو دا په شان د دې جینۍ نه دی د دې وجه نه شاعر وایي نه هر زن زنست نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسا نکرد نه هر زن زنست نه هر ښځه ښځه ده نه هر مرد مرد نه هر سړی سړی دی
او خدا پنج انگشت یکسا نه کرد خدای دا پنځه واړه ګوتې یو شانې کړي نه دي بلکې بعضې ښځې د زرګونو سړو نه زیاتې بهادرې وي نو د الرجل خیر من المرأة موږ ځکه دا معنا کوله چې جنس رجل ښه دی یعنی ماهیت د سړي ښه دی دا معنا یې مه کوه چې هر فرد د افرادو د سړو نه ښه دی نو بیبي مریم نه بیا کوم سړی ښه دی اوس شوی که نه نو تعارض رانغی الرجل خیر من المرأة څه معنا شوه ماهیت د سړي ښه دی لیکن دا نه چې هر فرد د سړي ښه دی د ښه دی نه بعد ښځې د سړو د افرادو نه هغه ډېرې ښې دي نو دلته کې الکلمتو کې الفلام جنسي دی جنسي کلمې نحویه یا الفلام عهدي دی هغه کلمه معهوده په السنو د نحاتو باندې کلمې نه مراد کلمه معهوده د نحاتو ده نو کلمه طیبه وتله او کلمه د شاعر چې شعر او داغه قصیدې ته وي او کلمه د خطیب چې داغه تقریر ته وي اټولې ته وته الکلمتو جنس کلمه نحویه یا هغه کلمه معهوده چې مستعمله ده په سنو د نحاتو باندې لفظ ملفوظ د انسان دی دلته بلا خبرې ده بګوره ډېرې خبرې درته سر کې نم بیانومه لئلا یشوش ذهن المبتدی لفظ ملفوظ د انسان دی لفظ په لغت کې رمی ته وي اللفظ فی اللغة الرمی وشتل لکه عرب وی لفظت الرحاء الدقیقه میچنې اوړو غورځول خله چې لګیا دی میچن وړی نال لکه هغه اوړه ښکته غورځېږي نو عرب وی لفظت الرحاء میچنې ته وایي څوک ورته الرحا وایي لفظت الرحا یا الرحا الدقیقه میچنې اوړو غورځول یا لکه اکلت التمرة ولفظت النواة کجوره مې وخوړه ډکه مې وغورځولو نو لفظ په لغت کې رمی ته وي او په اصطلاح کې ما یتلفظ به الانسان چې انسان په کومې خبرې تلفظ کوي دې ته لفظ ویل کېدی شي اللفظ ما یتلفظ به الانسان لفظ هغې ته وایي چې انسان په هغې باندې تلفظ کوي ما یتلفظ به الانسان چې انسان په هغې باندې تلفظ کوي تلفظ په انسان څه باندې کوي تلفظ عبارت ده د صوت یخرج من لسان الانسان بالحروف المرکبة من حروف الهجاء دا تلفظ ده پاگا حروف باندې چې کوم حروف هجائی دي الف نه ترې پورې الف با تا ث جیم په دې باندې چې انسان تلفظ کوي هغه تلفظ ویل کېږي لفظ په لغت کې رمی ته وایي لکه عرب وایي لفظت الرحا الدقیقه یا اکلت التمرة او په اصطلاح کې ما یتلفظ به الانسان اللفظ ما یتلفظ به الانسان او ملفوظ د انسان عام د حقیقتا وی کو حکمن وی په جمیع احوالو کې وی که په بعضو احوالو کې وی په جمیع احیانو کې وی که په بعضو احیانو کې بلا اعتراضاتو ته اشاره وکړه او د هغې جوابونه بس ته دومره کافي دی دومره یاد کړئ الکلمتو جنس کلمه نحویه یا هغه کلمه معهوده چې مستعمله ده په السنو د نحاتو باندې لفظ ملفوظ د انسان دی ملفوظ د انسان عام دی حقیقتنی دا یاد لرئ او که حکمنی په جمیع احیانو کې وي او که په بعضو احیانو کې دا دومره یاد کړئ دا ولې مو ویلي دا به رخصو راځي بیا